وقرن فی بیوتکن، زنانو ته حکم ده چې په خپلو کورونو کې کینې. د دې دا مطلب وانخله چې د کور نه وتل ورله جایز نه دي، جایز دي په ضرورت درجه کې، خو لیکن د پردې اهتمام به کوي. او د پردې اهتمام حکم الله رب العزت فرمایي که نه، وقل للمؤمنات یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے محبوبه خپلو بیبیانو ته ووایه، خپلو لوریانو ته ووایه، او د مسلمانانو زنانو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن، چې په ځان باندې غټې غټې صادرې واچوي، داسې صادر چې د خپو نه در سره پورې ټول جسم پکې در دې پټ وي، چې د جسم بناوټ پکې ظاهر نشي. نو اندازه ولګوه زمونږ د نن سبا د پردې چې کومه برقه واچي په هغې کې زنانه نور هم ښایسته ښکاري، حالانکې د دغې زینت د پټولو حکم دی. په دغې برقه کې د زنانه جسم نور هم روزي، نور هم ظاهر شي، انسان نور ګناه ته مایله کی. نو د دې آیات مقصد دا دی چې داسې پرده به کوي زنانه چې د دې د سر نه در خپو پورې ټول جسم، د ټول جسم اعضا، بناوټ، خوبصورتي، سنگار پټ شي چې د چا په نظر ونه لګي. نو که دغه بورکه تنګ وي، لنډ وي، لباس تنګ وي، لنډ وي، نو دا مقصد حاصل شو؟ هیڅ نه دی حاصل. نو دا د پردې په زمره کې داخل نشو. بیا دغه پردې ته هم زیات د پردې ضرورت دی. بعض خلک دا اشکال کوي چې دا خو د نبی علیہ السلام بیبیانو ته حکم و، ونساء المؤمنین، د مؤمنانو زنانو تم حکم دی. هغوی ته خو حکم و چونکې هغوی د قرآن کریم اولنې مخاطبینو، خو تعلیم مونږ ته دی که نه. خو پاکی زنانه وی او حیانا کې وی د پردې اهتمام یې کولو. اهتمام د پردې چې نشته نو مونږ کې نشته، په دې دور کې نشته. نو دویم حکم دا دی وقرن فی بیوتکن، کورونو کې به کینې. معلومه دا شوه چې د ښځې اولین فریضه دا ده چې دا به په کور کې د اولاد د تربیت اهتمام کوي، او د کور تمام ذمہواریانې دا د ښځې په سر باندې دي. د کور او د خاندان تعمیر دا د ښځې په ذمه باندې دي. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، د جاهلیت په دور کې چې به کمې ښځې زیب و زینت په وکړو او بار به ګرځېدې بې پرده، تاسو به د هغوی په شان د بې پرده نه ګرځئ، کو بار د ضرورت په وجه اومځئ، بیا به هم د پردې اهتمام کوئ. داسې ډېر کارته شوي دي چې د پردې اهتمام ونه کي، نو چې بازار ته لاړې شي چې واپس راځي نو څه ناڅه بېعزتي شوي، چا ورته لاس اچولی، چا ورپسې اواز کړی، چا ورپسې شپیلې وهلي، ولې د پردې اهتمام نه کوي. او بل چې سړی وي که نه، نو ابه د ښځې ضرورت پوره کوي بغیر د دې نه چې بازار ته بوځي، ابه ټول ضروریات ورله پوره کوي.